د برتانیې پوهنتون اکسفورډ د چانسلر د پاره کېدونکو انتخاباتو لپاره د امیدوارانو فهرست جاری کړي، خو په دغه 32 امیدوارانو کې د پاکستان تحریک انصاف د بانی او پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نوم نشته. د عمران خان یو مشر زلفی بهاری په ایکس پوسټ کې ویلي چې ډېره د افسوس خبره ده چې د اکسفورډ پوهنتون د چانسلر د انتخاباتو څخه د عمران خان نوم لرې کړل شوی دی. په 13 اگست مشر زلفی بهاری په ایکس پوسټ کې ویلي وو چې د عمران خان په لارښوونه د اکسفورډ پوهنتون د کال 2023 د چانسلر ټاکنې لپاره درخواست جمع کړل شوی و. هغه وخت د سیاسي چارو پوهانو او خبريالانو ویلي وو چې عمران خان او ګوند تل خصه کوي چې په ځایو نړیواله کچه په مطبوعاتو کې ځان وساتي. هر موضوع کو د عمران خان او تحریک انصاف په حق کې یا مخالفت کې ولې نه وي، دوی د لاسه نه ور کوي، سیاست او مشورتیا پرې کوي. د عمران خان د اکسفورډ پوهنتون د چانسلر په انتخاباتو کې د کاندیداتو په توګه مه تراتلو وروسته د هغه پړه د ګارډین ورځپاڼه کې چاپ شوی کالم یا لیک کې ویل شو چې عمران خان د طالبانو افغانستان کې واکمنو دوست دی او د هغه منتخب کولو ته د خصوص پکاوي ویل شو. په کالم کې د عمران خان د نومول کېدو په اړه پوښتنې راولاړې شوې چې آیا د طالبانو دوست نن د اکسفورډ پوهنتون چانسلر جوړېدل سم دي؟ عمران خان د طالبانو ملاتړ کړي او اسامه بن لادن ته شهید ویلی و. عمران خان چې په کال 2000 کې د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې اطراحګرۍ ګرځول شوې ډلې القاعده وجل شوی مشر اسامه بن لادن ته شهید ویلی و. اسامه بن لادن د کال 2011 په 2 مای د امریکای ځانګړو ځواکونو د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې په عملیاتو کې وژلی و. د کال 2021 د اگست په 15 چې طالبان په کابل وروختل او واکمن شو، د هغې په سبا عمران خان چې هغه وخت هم د پاکستان وزیر اعظم د طالبانو د نوم غستو پرته ویلی و چې هغه په افغانستان کې د غلامۍ زنجیرونه مات کړه. د ګارډن په لیک کې د عمران خان د خزو د جامو په حواله د بیان یادګیرنه هم شوی و. په جولای 2021 کې یوې بهرنۍ خبري ادارې سره په مرکه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خزو د جنسي تیرو پیښو کې د زیاتوالي لامل د خزو لنډ جامې ګرځولې وي او په هغه بیا سخت نیوکه شوی. د ګارډن وړاندې ډیلی میل ورځپاڼه هم ویلو چې د اکسفورډ د چانسلر نومول کېدل په ضد پوهنتون ته ایمیل شوی دی او په هغه کې هم په عمران خان د نیوکو ویل شو. د اکسفورډ پوهنتون د ویبپاڼې تر مخه د پوهنتون د چانسلر د انتخاب د عمل لومړی پړاو به په 28 نومبر پیلیږي، دویم پړاو به د نومبر په لومړۍ هفته کې کیږي او د نومبر په وروستو کې به د چانسلر اعلان کولی شي. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز 400 د برتانیې